کما خزه چې نه کوي صالحه پاک دامنی بچی به پاک دامن لویږي. یو مثال درکوم د دې نږدې ملک د افغانستان مثال درکوم. یو تاریخ مې کته په افغانستان کې یو بادشاہ تیر شوی د امیر عبدالرحمن ویره د نیکو د هغه نوم امیر دوست محمد نومو. د دې امیر عبدالرحمن نیکو امیر دوست محمد نوم یو. نو هغه امیر دوست محمد لښکر اولېږه د یو علاقې د جنگ لپاره او خپل زوی شاهزاده هغه جرنیل کوله. امیر دوست محمد هغه ولا جرنیل کو فوج یې ورکړو د په پلان کې علاقه باندې دشمن په مونږ حمله کې لاړ شه د هغې مقابله وکړه. وی لښکر یې ورکړه. دا د امیر دوست محمد زوی چې کوم شاهزاده دی دی لاړ مقابلې له. چې مقابلې له لاړ اطلاع داراله د سی ډي پولیس والا چې ستا هغه زوی چې دی د امیر دوست محمد ته دا اطلاع راله چې ستا زوی شکست مونږ ته راوتښتېد او بلا فوج یې مړه شو او علاقه یې پرېښوده دشمن ته. نو د امیر دوست محمد وی کور ته راغی او دی ناست ډېر زیات پریشانه دی. نو ښځه ورته وی سړیه ولې پریشانه؟ بادشاه سلامت وی پریشانه په دې چې هغه زوی دی د دشمن نه راوتښتېد او بلا فوج هم مړ شو او دشمن بلا علاقه مونیوله او د زوی دې پته نه لګي چې زوی به د سنګ کم ځای ته راتښتېدلی او کم ځای به یې او کم ځای به نه. وی دا ښځه ورته وایي چې بادشاه سلامت زما زوی فتح مونتی ده. زه درته وایم چې زما زوی فتح مونتی ده او دشمن له شکست ورکړی دی. زما زوی راتښتېدلی نه دی. وی ټول سی ډي رپورټ دی او د خفیه ایجنسو په رپورټ دی چې زما لښکر راوتښتېد او د دنیا لښکر مړه شو او ټول وایي چې هغه زوی دې راوتښتېد او ته دلته په کور کې ناست یې څه نه خبر نه ورته وایي زما زوی ګټه مونتی ده او فتح یې مونتی ده. وی ښه ستا رپورټ هم دی او زما هم دې پته به ولګي. ښځه ډاډه ده تکړه ده چې یو څو ورځې تېرې شوې نو بل رپورټ راغی وی فتح یې ومونته دشمن باندې فتح ومونته او دشمن یې ومو او ستا زوی چې دی هغه شهزاده هغه سپه سالار هغه جرنیل کامیابي ومونتله. راغې ښځې ته کېناسته وی ښځې هغه زما رپورټ خو واقعي غلط و. زما ټول د حکومت رپورټ غلط ثابت شو. تا ته د اطلاع چا درکړې وه؟ وی چام نه. نو وی تا بیا څنګه وی چې زما زوی فتح مونتې ده او زما زوی نه دی تښتېدلی؟ ما ته وی دا الدته نه ویم. وی نه ما ته به خامخا دال وی بادشاه دی ښځه ده. ښځې ته وی خامخا بال وی. وی الدته ویمه خو دا به ځان سره راس کې ساتي. وی وایه وی ښه ال دا دی چې کله نه موتا یو بل سره یو ځای شو او دا بچې زما خېټه کې جوړېدل شروع شو نو ما حرام خوراک نه دی خوړلی مشتبه به هم نه دی خوړلی. ما دا سوچو که چې زه داسې خوراک خورم چې زما وینه مکمل پاکوي. ولې چې د چا وینه پاکوي او دغه پاکې وینې نه کم بچی جوړېږي هغه به بهترین اخلاق به د هغه جوړېږي. د هغه به رزیل اخلاق نه د هغه به خراب اخلاق نه د هغه به بهترین اخلاق وي اعلی اخلاق وي. نو مې چې داسې بچی زما وشي چې هغه د بهترینو اخلاقو خاوند دي نو ما نه میاشتې د دې بچي دپاره ډېر پرهیزونه کړي دي. ما منځونه کړي دي ما تلاوتونه کړي دي ما سجدې کړي دي او چې کله تر کمې پورې دی بچي بیا زما د سینې پی خوړل نو داسې وخت په ما نه تېر شو چې دی بچي له مې پی ورکول د هغې نه مخکې ما 2 رکعته نفل نه کړی. دې ته مور وایي. زه به لاړم ما به اودس وکړو اودس نه پس به مې 2 رکعته نفل وکړل نو ستا دا شهزاده زوی مې بیا هغې نه پس سینې ته واچوم او چې دی به بیا کله په جړا شو په یو پسې نو بیا به م اودس کوم ما به 2 رکعته نفل کول او بیا به مې پی ورکول. نو چې کم داسې بچي وي چې هغه پاکه پی وخوري او پاکې وینې نه جوړ شي نو هغه بهترین اخلاق هغه شهادت ته ځان ورنږدې کوي ځان شهید کوي خو تښتي نه هغه کې تېښته نه چې تا ما ته وایي چې زوی دې راوتښتېد ما وایي دا داسې وینې نه دی جوړ چې دا دې راتښتي دی به ځان وجدي شهید کېږي به جنت ته به ځان رسېږي خو دی به راتښتي نه. د باندې ما حلاله خوړلې ده د لپاره ما منځونه کړي د لپاره ما اودسونه کړي دي او د لپاره ما ډېر تلاوتونه کړي دي. شته داسې میندې اوس په دې زمانه کې نشته. نبی حضرت اسماعیل علیه السلام د کمې مور پی خوړل د بیبي هاجرې نو ځکه د خدای د دواړو جهانو پیغمبر وروسته پیدا کړ. او حضرت بیبي اسحاق علیه السلام د چا پی خوړل د بیبي سارې پی خوړل. نو خدای پاکی په اولاد کې په زرګونو پیغمبران پیدا کړل. اولاد کې خدای یعقوب علیه السلام پیدا کړي او حضرت یوسف علیه السلام پیدا کړي. ناپاکه بیبي
بیبي چې پاکه ده وینه پاکه ده، بچې به نیک لویږي، د بهترینو اخلاقو بچې به پیدا کیږي. او بیبي چې کله نجسه ده، بیلمازه ده، بیلمازه مونځ نه کوي، اودس نه کوي، تلاوت د قرآن شریف نه کوي، نو بچې به د ګنده اخلاقو پیدا کیږي، ښه بچې به چتم پیدا نشي. نو دا مې یو خبره کوله د زنانو متعلق. په زنانو کې یو لوی نقصان دا دی چې دی ناشکره دي، ناشکري پکې زیاته ده. د خاوند به شکریا ادا کوي د نعمت، ناشکري به نه کوي. په ناشکرۍ الله خفه کېږي او په شکریا الله خوشحالېږي. دا یو صفت. دویم نقصان په زنانو کې څه دی؟ دویم بې ستري پکې ډېره زیاته ده. دې زمانه کې تاسو ګورئ ښځې بربنډې ګرځي که نه ګرځي؟ نری لباس، مری ښکاري، سټ ښکاري، د سر ویښته ښکاري، لاندې خپې ښکاري، پنسي اوچتې کړي، لاندې ټولې خپې ښکاري، بې ستري په دې بازارونو کې په دې مارکیټونو کې وګوره حیران بشي. دا دومره بې ستري ده په ښځو کې. دا ټوله ګناه کبیره ده. یو ګناه کبیره نه ده، د دې خپله هم ګناه کېږي او چې دا کم سړي ورته ګوري د دې ټولو سړو چې څومره ګناه و چې د دې برابر د دې ښځې مشوه. راشه د دواړو جهانو مبارک سردار سوی حضور پاک مبارک فرمائے وی ښځې به هم خوشبو پورې کوي او سړی به هم پورې کوي. سړی به کومه خوشبویې پورې کوي؟ سړی به هغه خوشبویې پورې کوي ما ظهر ریحه وخفی لونه، چې رنګ یې نه ښکاري بوی وي، بوی پکې وي رنګ یې نه ښکاري. رنګ والا خوشبو به نه پورې کوي، په مخ به پوډرې او په مخ به دا څیزونه میزونه نه پورې کوي. او د ښځو خوشبویې څه ده؟ ما ظهر لونه وخفی ریحه، چې رنګ یې ښکاري، خیر دی په مخ دې رنګ پورې کړي او په تندي دې رنګ پورې کړي او په لاسونو دې پورې کړي، خو چې بوی پکې نه. ولې؟ ځکه چې دا بوی کوي نو د خلکو هغه توجه ځان ته را پیدا کوي. او کومه ښځه چې د کور نه بار وځي، نبی علیه السلام فرمایي برقه کې به وځي، یدنین علیهن من جلابیبهن، قرآن شریف پې فرمایي غټ څادر به په سري، برقه به په سري، هله به د کور نه بار وځي. وی ولې ښځه چې د کور نه بار وځي نو شیطان یې خلکو ته راډولی کي، استشرفها او خلکو توجه ورته را پیدا کی او سړي ورته را مایل کوي. نو کمې ښځې چې په داسې حالت کې وځي چې نری لباس یې چولي، کمې ښځې چې په داسې حالت کې وځي چې دا داسې شکل جوړ کړي چې ما ته سړي وګوري، د دواړو جهانو سردار فرمایي دا زناکارې ښځې دي. وي دا د جهنم خشاک دی، د جهنم خشاک زناکارې ښځې، بې ستري پکې ده، دی بل عیب شو. او دریم لوی نقصان یې څه دی د ښځو؟ د دې نه علاوه ناشکري شو او بله بې ستري شوه، کوم ته چې بې پردګي وی او بې ستري ورته وی. او بل لوی نقصان څه دی؟ هغه دا چې جګړه ماره ده ډېره زیاته، غیبتونه ډېر زیات کوي. سړي به ټول ناست دي، د ښځو صفت دا ښځې ګڼې ښځې به ناست دي په دې خاده کې او سړي به ناست دي. سړي چې ناست دي یو به لګي خبرې کوي، ټولې به ورته غوږې ښودي. د سړو دا صفت دی. 15 سړي دي، 6 سړي دي، یو به خبرې کوي، نور به ورته غوږې ښودي. او ښځې چې لس یو ځای شي هر دوه لګي چغې جوړې کوي. ځان له دوه بیالې لګیا دي، هغه دورې دوه بیالې لګیا دي، هغه نورې دوه بیالې لګیا دي، هغه نورې دوه بیالې. او څه به وایي؟ څوک به د خواښې غیبت کوي. انګور د چا غیبت کوي؟ د خواښې. او خواښې چې بلې بوډۍ سره یو ځای شي زه چې پیزې هغه د انګور غیبت کوي. خو ټول انګور ورته لګیا او دا بیخ یو دی، بیخ په دا خدمت که نه، خو دې ته نه خپلېږي، خواښې ته نه خپلېږي، ابا د هغې غیبت کوي. دا قانون دی. بس دا غیبت په ښځو کې لوی مرض دی. او غیبت څونه خطرناکه بیماری ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د غیبت داسې مثال دی لکه پردی غوښې چې دی خوړی، د مسلمان غوښې دی خوړی. او غیبت چې د کوم مسلمانو کا نو تا خپل ټول قبول شوي ثواب هلته وبخه. دومره خطرناک شی دی. نو د غیبت والا یو جرم او د غیبت والا ګناه دا په ښځو کې شته. نورونو ښځو ته به بهترین اخلاق ښایو، ښه خوی به ورته ښایي، ښه اخلاق به ورته ښایي، نبوي اخلاق وښایي د خپلو. ماسخوتن چې تاسو د کېږئ نو د دین کتابونه ډېر زیات دي، خصوصا د مولانا شرف علي تانوي رحمت الله علیه یو کتاب دی زما ډېر خوښ دی چې هغې ته بهشتي زیور وایي، او د هغې پښتو کې هم ترجمه شوې د جنتي کالې ورته وایي، پښتو کې د جنتي کالې وایي. دا راوړی ښځو ته کښېنئ چې هغه ګوري. د ښځو دپاره مکمل دین پکې ځای کړی دی، مکمل.
او که کمې ښځې له پښتو نه وردي اردو نه وردي نو چې به بې ضرورته خبرې کوي نو بیبي ځان ته ماسخوتن کښېنوه او اورېږه دین یو خبره درته کوم دا به هسې زیور ورته قسطوال شروع کړه دروازې ورته لږ لږ مونځ ورته ښایه ښځو له ګورې مونځ هم نه وردي قرآن شریف تلاوت هم نه وردي په دې لاره چې ځي چې کوم سپین کاڼي اینې چپ 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 کله به خولې له داسې وړي او کله به تندي له وړي خدایه دا سپینه ګټه ده نیک بخت دی هلته چې ته اونې څانګه وړقي چپ 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 په لاره ځي بیت الله شریف د تاسو لهجه د هغه دی چې کمې تللي دي هر ګوټ ته یې لاسونه چپ 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 که حجر اسود ته مخامخ شي خو د ټیک ته حجر اسود نه مخامخ خو چې کوم ګوټ ته چپ 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 او که صفا ته خیږي چپ 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 او که مروه ته خیږي او که چې ته په لار هغه شیطانان چې کوم د دغه پکې ویني که هغې ته هم چپ 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 ناپوهه دی او شیطان پسې کېړی بله وباسي وی دا شیطان دا د ښځو دا ولې دا دین نه غریبانان نه دي خبر اخلاقی نه دي زده او دین نه دي خبر او کنزل چې کم کوي زما په خیال چې د پاکستان په ډکشنری کې باغه لغت نه کمی چې دی لور دي تاسې ناشنا لغت را وباسي کنزل مارې پکې بیلې دي نو دا رونو اوس به راشو الله له څه به کوو اوس دې زنانو سره به څه کوو قرآن له به راشو قرآن څه وایي یا ایها الذین آمنو ای د ایمان خاوندان دا د خدای ډېر د مینې لفظ دی قو انفسکم و اهلیکم نارا ځانم بچ کې د اور نه اور ښځې بچیم د اور نه بچ کې کلکم مسئول نبی علیہ السلام فرمایي کلکم راعن و کلکم مسئول عن رعیته لکه شپونکي له خلکو په پخوا دا ګډې چیلې څاروي ورکړل وایي دا سره وه نو که یو ګډه به ته چې ته شرمخ ماته کړه تپوس به یې ترې کو دا شرمخ د نه ولې دا چې زما دا ګډه ماته کړه دقه رنګې به تا نه خدای ستا د دې بیبي او د دې خپلو لوڼو او د دې خپلو خویندو تپوس به د نه کوي نارن د اور نه ځانم بچ کې دا اهل و عیالم بچ کې کم اور وقودها الناس والحجاره د دنیا د اور خشاک خو ګیس دی او د دنیا د اور خشاک خو لرګی دی د هغې خشاک څه شی دی انسانان او کړنې دي علیها ملائکتون داسې فرشتې پې مقرر دي شداد سخت دله دي غلاظ د خولې نه هم سختي دی او د زړه نه لا یعصون الله ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون د خدای نافرماني نه کوي چې رب العالمین ورته څه حکم کوي هغه حکم باندې عمل کوي نو څنګه چې دین مونږ مکلف یو په دین دارنګې زمونږ لونه او زمونږ خویندې او زمونږ بیبیان په دین باندې مکلف دي نو نن سبا خدا مونږ د دنیا په تعلیم پسې څومره ګرځو منډې ترړې جوړې کړي دي سکولونه او سو کالجونه او دې ته نه ګورو ډېر خلک دي چې خپل لونه په مخلوط تعلیم والا سکولونو کې داخلوي هلکان او جینکې یو ځای لګي هغه سکول کې چې هلکان او جینکې یو ځای سبق وي پام کوئ چې د خپل لونه خویندې هغې کې داخله نه کړي او تا په کوم طرف تاسو سر شوئ قطعا هغې کې مداخله وي او دین ورته ولې نه ښایي قرآن ورته وښایي د قرآن ترجمه ورته وښایي پیغمبر علیه السلام مبارک حدیث ورته وښایي د هغې ترجمه ورته وښایي په خپله به دې هم زده کېږي هغې ته به هم ښایي ماسخوتن ورته یو حدیث یا د جینکو مدرسې په هغې کې داخله کړي یو حدیث د دین مسله مونځ ورته وښایي قرآن ته لږ تېر کړې تاسو پته به درته ولګي چې قرآن صحیح وي او که غلط وي نورونو دا ګورې دا مو وایه چې دا یاره خو به زما سر د تیږې لاندې دی بل به خپل کار کوي نه څنګه چې ستا باندې دین فرض دا راګي په هغې باندې هم ډېر فرض دی دعا وکړئ الله ته زمونږ نه راضي شي خدای زمونږ زنانه او زمونږ نارینه چې څومره دي خدای مونږ ټول دینداره کړي رب العالمین د بې دینۍ نه مو ساتي خدای د زنانو په سرونو هم د حیا د پردې څادر واچي او د رسوایۍ نه رب العالمین محفوظ ساتي خدای د نبی کریم صلی الله علیه وسلم راوړلی شوي دین خدای هغه زموږ نصیب وګرځوي او د حضور پاک مبارک د سنتو تابعداري نصیب وکړي الله که څوک مریضان دي ته ولا شفا ورکړي خدای که څوک قرضداران قرضونه اخلاص کړي زموږ د حلال رزق نصیب کړي ترانه خدای راضي شي او اخر وخت کې په خپل دا کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول الله